الرحیم یو سیز پرون شیو پرونو کا بل ورځ پای کنه ملګری وی چې د دې باندې یو مثال په بل حل کو نو خبي چې خراته پته ولګي نو ماره ته ویلو پای په یو دایره کې د محیط او د قطر نسبت ته وایي د محیط او د قطر نسبت ته وایي ٹھیک ده او هغه نسبت دا دی که بالفرض محیط 22 وي 22 انچې فوټه کیلومتره میلونه سنټیمتره چې هر شی نو قطر به یې څومره 7 او که لږ ښه دقیق حساب کې نو که محیط 355 وي نو قطر به 113 پوه شوې پې بیا د دقې نسبت په اعتبار سره په دنیا کې چې کم ګول شی دی نو ته او په هغې کې تا ته یو څیز معلوم دی یا درته محیط معلوم دی قطر نامعلوم دی یا درته قطر معلوم دی خو محیط نامعلوم دی ته د هغې په مدد سره هغه د دویم شی معلومولی شي هغه یو درته معلوم دی نو د دې نسبت په مدد سره هغه دویم شی څه کولی شي معلومولی شي ټیک شوله په دې سکول کې کنه خیال کړی که نه یو سیزي ورنیر کیلیپر ورته وایي هغه داسې غونته کې سیزي او داسې سخونګي غونته کې او دلته هغه سیس چورلی هغې کې اوس یو سیخ دی یا یو پیپ دی او ته وایې چې مثال دا دی ته وایې چې زه د دې دا قطر معلوم کړمه ټیک ده نو هغه په دې کې کېږي او هغه سیس چورلی را چورلی که نه نو چې په کوم ځای باندې پیټ شي هغه تا ته قطر ښیي بیا منځ هغه فاصله درته څه کوي ښیي دومره غونته کې شیز وي ټیک شو غټ پکې وي خو دومره واړه پکې وي سکولونو کې عام طور د سکول د لیبارټرۍ صحیح که نه هائی سکول شي په هغې کې ټیک ده ها د دې قاعدې په مدد سره معلومولی شي مثلا تا قطر معلوم کو په دغې ورنیر کیلیپر سره ټیک ده بیا درته محیط نه دی معلوم نو محیط بیا معلوم که په پای سره محیط معلوم که په څه سره په پای سره پوه شوې بې دا که خیال کړی دا کارخانې چې دا پیپونه چې جوړوي سیخان چې جوړوي یو شی بل شی که نه نو ستا د دې پیپونو کاروبار دی او ته ورته خپل څه اډر ورکړي چې یاره ماله داسې قسمه پیپ جوړ کړه ټیک شوله ته به ورته د هغې هغه قطر چې کوم وي که نه دا به ورته ته ولېږې چې مثال به طور چې د هغې قطر وي 2 انچې نو ماله 2 انچې قطر والا پیپ راله جوړ کا یا د دې سیخ راله جوړ کا او ټیک ته صحیح ده هغې بیا د دې 2 قطر دی که نه د دې نه ورله محیط راوباسي چې د دې محیط به څومره راځي او بیا ورله د هغې محیط او د هغې قطر مطابق ورله هغه سانچه جوړه کړي او بیا ستا هغه پیپونه جوړ کړي پوه شوې پې اوس ته چې یو مثال پې حل کړو نو هغه تاسو ووایئ مثال په طور یو دایره ده یا یو کره ده چې څه شی هلي د دې کې مونږ ته یو شی معلوم دی یا قطر او یا محیط کم یو پکې معلوم دی قطر معلوم دی مثال دا قطر معلوم دی چې دا څومره دی 10 سنټي میټر دی ټیک شوله محیط چې دی دا مونږ ته څه دی نامعلوم دی پوه شوله نو اوس دا محیط به څنګه معلوم و چې یاره د دې دا ټوله فاصله څومره ده نو دې دا نسبت په ولګو 22/7 دا مساوي دی د څه سره د نامعلوم بټه 10 سره
پوه شوې بې دا 10 دلته د ضرب په حالت کې دی که نه ٹھیک شو دا نامعلوم چې زموږ سره دا محیط هو که نه ٹھیک ده دا 10 دلته د تقسیم په حالت کې دی خوا چې رواړې نو څه به شي کټ شو که نه که راړې نه نوم مې مه راړوه ښه خو بیا داسې وکړه چې دلته دې ضرب 10 سیوا کو نو دلته هم ضرب 10 سیوا کا نو دا 10 د 10 سره کټ شو دلته پاتې شو که نه پوهېږې بې نو اوس وګوره محیط بټه 1 لاندې 1 چې د دېړو څه حیثیت نه وي بره چې 1 و نو بیا ګوره حیثیت وي لاندې 1 څه حیثیت نه وي نو د ده لیکل نه لیکل دواړه څه وي برابر وي 22 په 7 تقسیم کا نو دې نه راغی 3.14 ضرب 10 کیلکولیټر پسې راواله 3.14 ضرب 10 10 ضرب 3.14 څه شي 31.4 نو که په کومه دایره کې قطر 10 سنټي میټر وي نو د هغې محیط به څو وي 31.4 سنټي میټر پوهېږي بې که نه په دقې طریقه باندې معلومېږي ښه جي بل څه اشکال پکې و په تیر سبق کې که یې پکې ګوره تپوس چې دی دا به ازادانه کوئ خوا که د سبق په شروع کې که په منځ کې که په آخره کې ټیک ده سبق دی زمونږ په ځای باندې ودرېږي مخې ته د اړو لاړ نه شي خو چې هغه تیر باندې خو سړی پوه شي که نه د سوال کولو به تاسو ته بالکل اجازت وي که په جمع کې کوئ که ځان له کوئ که د سبق منځ کې که آخره کې که مخ کې په هغې باندې به څه پابندي نه او هر قسمه سوال چې سوال دا د ادب او د عزت نه خلاف نه دی پوهېږي بې که نه بل پکې سزا داسې شته دی چې یو کس وایي زه پرې نه یم پوه ها څنګه یې ها ها هغه مونږ د یو طرف نه بل طرف ته اړوو که نه اوس لکه 22/7 چې دی دا چې ته د مساوي نه اخوا اړې نو بیا به 7/22 کېږي هغه په حالت د تقسیم کې چې به حالت د ضرب ته کېږي حالت ضرب والا به حالت د تقسیم ته کېږي جمع چې د یو خوا نه بل خوا اوړي نو منفي کېږي منفي چې اوړي نو جمع کېږي ضرب چې اوړي نو تقسیمېږي تقسیم چې اوړي نو ضرب کېږي ساین کاز ټینجن تیټا چې اوړي نو ساین انورس کاز انورس ټین انورس ته نه جوړېږي پوه شوې د مساوي نه یو شی یو خوا وي نو بل خوا د دې هغه متضاد څیز چې وي هغه ته نه جوړېږي بله ورځ تاسو وایي پرون نه بله ورځ ښه نو ولې بله ورځ نه وایي بیا دا مونږ ویلي پای ټیک شو نه دایره چې وي که نه د دې دایره کې دا ګیر چاپېره کوم خط چې درته ښکاري دې ته وایي محیط یا په دې کره کې چې درته دا ګیر چاپېره سطح ښکاري دې ته وایي محیط او د دې محیط د یوې نقطې نه چې بلې نقطې ته ورسې او د مرکز نه یې تیر شي دې ته وایي قطر نو که تا ته په دې محیط او په قطر کې یو شی معلوم وي او بل معلوم نه وي نو په دې پای سره معلومولی شي ټیک ده او د پای دا بحث مو شروع کړی او د دې نه چې موږ وی 3 نظامونه دي یو د درجاتي نظام یو د ګریډین نظام یو د ریډین نظام نو په درجاتي نظام کې ټوټل 360 درجې وي په ګریډین نظام کې ټوټل 400 ګریډ وي
او په ریډین نظام کې 6.28 ریډیني وي یا وایا چې په ریډین نظام کې 2 پای وي ٹھیک شو نا نو 2 پای اوس راشه یو پای چاته وي نو یو پای د دایره کې د محیط او د قطر هغې نسبت ته وایي او هغه د 22/7 او چې تقسیمې کې نو 3.14 ته جوړېږي او په ریډین نظام کې 2 پای وي نو هلته 6.28 ریډیني وي که داسې وایي چې 6.28 ریډیني دي که وایي چې 2 پای وي پکې پوه شوله ها بل زموږ سره یو اهم څیز دی مثلث څه شی دی مثلث دا درس فلکیات کتاب خو ټولو سره شته که نه په دې کې مشته او په دې بل تفهیم الفلکیات کې مشته رواړوئ تو دا 38 سبب باندې دی مثلث یا ٹرائنگل ورته وایي ٹھیک ده 3 نقاط جو ایک سیدھ میں نہ ہو انہیں ملانے سے جو بن شکل بنتی ہے مثلث کہلاتی ہے 3 نقطے چې په یو سیدھ کې وي لکه مثال یو دا شو یو دا شو یو دا شو ٹھیک شو نا انہیں ملانے سے جو بن شکل بنتی ہے دا میلاو کا اب بند شکل چې در سره جوړ شو ٹھیک نا نو دې ته څه ویلی کېږي دې ته مثلث اس مثلث کے 2 نقاط کو ملانے سے جو خط حاصل ہو وہ اس کا ضلع کہلاتا ہے یو دا دے اے بی سی اے او بی یو خط دے بی او سی بل خط دے سی او اے بل خط دے دا یو نقطه دا نقطه دا نقطه دا چې میلاو کړو دا یو خط جوړ شو دا 2 نقطې چې د میلاو کړې نو د دې نه چې کوم خط جوړ شو نو په مثلث کې دې ته وایي بازو یا ضلع یا ورته بازو یا ورته څه وایي ضلع ورته وایي اور اصطلاحی زبان میں 3 اضلاع اور 3 زاویوں پر مشتمل شکل کو مثلث کہتے ہیں مثلث کو تکون بھی کہا جاتا ہے بس وسط اصطلاحی تعریف د فن سره مطابق تعریف د دې دسی وکا هر هغه شکل چې مشتمل وي په 3 اضلاع او په 3 زاویو دې ته وایي مثلث هر هغه شکل چې مشتمل وي په 3 اضلاع او په 3 زاویو دې ته څه وایي مثلث پوهیږئ به هر هغه شکل چې مشتمل وي په یو خط دې ته وایي دایره هر هغه شکل چې مشتمل وي په 2 خطوطو دې ته وایي نصف دایره دا یو خط شو که نه نصف دایره شو که نه هر هغه شکل چې مشتمل وي په 3 خطوطو دې ته وایي مثلث هر هغه شکل چې مشتمل وي په 4 خطوطو دې ته وایي مربع هر هغه شکل چې مشتمل وي په 15 خطوطو دې ته وایي مخمس چې مشتمل وي په 6 باندې نو دې ته وایي مسدس یا مصبع مسمن وغیرہ داسې پسې ځه پوهېږئ به نو مثلث هر هغه شکل چې مشتمل وي په 3 خطونو باندې یو تعریف شو دا ښه آسان د دې فن مطابق داسې وایه هر هغه شکل چې مشتمل وي په 3 ضلعو په 3 زاویو په 3 ضلعو په 3 زاویو نو گویا کې په مثلث کې ټوټل سیزونه څو شول 6 څو شول پکې 6 پوهېږئ به اوس په دې مثلث کې چې دا 6 سیزونه دي 3 پکې څه دي ضلعې او 3 پکې زاویې یو زاویه ده یو زاویه ده یو زاویه ده یو ضلع ده یو ضلع ده او یو ده پوه شوئ به دا مثلث چې دی نو
که په ده کې یو زاویه د 90 درجې وه، یو زاویه پکې څه وه؟ د 90 درجې وه، نو ده ته بیا ویلی کېږي قایمة الزاویه مثلث. څه ورته ویلی کېږي؟ قایمة الزاویه مثلث. لکه دا زاویه پکې د څو درجې ده؟ د 90. وشوله؟ د ده دا درې واړه زاویې چې دي دا هر څنګ مثلث دی، خو دا به برابر وي د 180 درجې، برابر به وي د څو؟ 180 درجې. نو که یو پکې د 90 و نو دا باقي دوه به څو رهي؟ 45 که نه؟ هغه چې هر څه وي، یو بیا غټه وه یو وړه وه، خو چې یو پکې د څه وه؟ د 90 وه، نو دې ته وایي قایمة الزاویه مثلث. پوهېږي پې؟ او چې د 90 پکې یو هم نه وه نو دې ته وایي غیر قایمة الزاویه مثلث. نه پوهېږي پې؟ پوه شوې پې؟ نو یو دی قایمة الزاویه مثلث او یو دی غیر قایمة الزاویه مثلث. بیا دا غیر قایمة الزاویه مثلث چې دی نو دا ځان نه په دوه قسمه دی، یو حادة الزاویه مثلث او یو منفرجة الزاویه مثلث. حادة الزاویه مثلث هغه وي چې د هغې د دریو واړو زاویو مقدار د 90 نه کم وي، د دریو واړو زاویو مقدار د 90 نه کم وي، نو هغې ته بیا څه ویلی کېږي؟ حادة الزاویه مثلث. دې کتاب کې نشته دی، ها ٹھیک شو نه؟ ها. او منفرجة الزاویه مثلث هغې ته وایي چې یو زاویه پکې د 90 نه سیوایي، چې یو پکې د 90 نه سیوایي. نو قایمة الزاویه مثلث هغه مثلث چې یو زاویه پکې د 90، نورې دوه چې هر څنګه وي. حادة الزاویه مثلث هر هغه مثلث چې درې واړه زاویې د 90 نه کمي، چې درې واړه د 90 نه کمي. لکه مثال په طور یو مثلث دی، ټوټل خو به 180 راځي که نه؟ ٹھیک ده؟ 60 60 60 60 چې په 3 کې ضرب ورکړو نو څومره دی جوړ شي؟ 180 که نه؟ درې واړه د 60 60 دي، یا نور کم بیش هم کېدلی شي، خو چې یوه پکې هم د 90 نه سوا یا 90 نه وي، یعنې درې واړه د 90 نه څه وي؟ کم وي. پوهېږي پې؟ او بل دریم دی منفرجة الزاویه مثلث هر هغه مثلث چې یوه زاویه پکې د 90 نه څه وي؟ سوا، باقي دوه زرنګوری کار نشتی، خو چې یو پکې د 90 نه څه وي؟ سوا. په دې قسم باندې پوه شوئ؟ دې مثلث ته سره د خپلو واړو اقسامو دې ته سطحي مثلث وایي. دې ته څه وایي؟ سطحي مثلث. پوهېږي پې؟ یو دویم بل قسم د مثلث دی هغې ته وایي کروي مثلث. هغې ته څه وایي؟ کروي مثلث. په هغې کې خطوط مستقیمه نه وي بلکې کر وي پکې، قوسونه وي پکې. هغه د شي چې د یوې دایرې نه به ته د دې د محیط په تقسیم کې د دې نه به مختلف محیط راوړي، د دې محیط مختلف حصې به راواخلي. پوه شوې پې؟ لکه دا ځای دې وله کټ کو، یو دا شو، دا دې وله کټ کو، یو دا شو، دشي نه پوهېږي پې. نو دې کې ګوره خط مستقیم پکې یو هم نشته، ټول څه دي؟ ټول داسې قوسونه راجمع شوي. دا به ته د یوې دایرې نه راخلي. ها که یو دی د غټې دایرې نه راغستی، بل دی د وړوکې دایرې نه راغستی، نو بیا به ټیک نه وي. په دې مثلث کې په دې نورو کې خو درې واړه زاویې د 180 برابر وي که نه، خو په دې کروي مثلث کې دا درې واړه زاویې چې وي
نو دا به د 180 نه سیوا وي او غالبا 540 د هغې نه به کم وي کار سوري بیا کله به لږي کله به سیوا وي او د 180 نه به سیوا وي او د 540 د هغې نه به کم وي په دې تفهیم الفلکیات کې شته دی پوه شوې زمونږ په اوقات الصلات یا د قبلې دپاره چې کوم قواعد جوړ شوي دي نو هغه بنا دي په دې کروي مثلث او بیا د هغې هغه قاعده چې کومه ده که نه دنیا اوږده قاعده ده په دې بورډ باندې په یو سمیړو راځي نه نو په هغې به ایمان بالغیب به بلرو ټیک شوله چې دا قاعده یې څنګه جوړه کړې د کروي مثلث نه پوه شوې پې چې څوک بیا په دې ریاضۍ کې په دې جیومیټرۍ په دې حصه کې څوک چېرته پی ایچ ډي کوي یا انجینران دا سیول انجینران صحیح هغوی بیا د هغې په تفصیلاتو باندې ښه پوهېږي پوهېږي پې دلته به مونږ زده کوو قایمة الزاویه مثلث فقط بیا د کروي مثلث قواعد جدا دي د حادة الزاویه مثلث او د منفرجة الزاویه مثلث قواعد جدا دي د قایمة الزاویه مثلث قواعد څه دي جدا دي پوهېږي پې دا قایمة الزاویه مثلث چې دی دی به زمونږ د نصف النهار وخت چې کوم وي که نه چې د هغې نه وروسته بیا زوال وشي مکروه ټیم چې کوم دی په هغې کې به زمونږ دا قایمة الزاویه مثلث په کار راځي ٹھیک شوله او د دې قایمة الزاویه مثلث په بنیاد باندې به د هغې لپاره یو قاعده جوړو ٹھیک شوله چې هغه قاعده بیا د روزانه په بنیاد لګو او ټیم تېر روباسو پوهېږي بیا د دې نورو اوقاتو دپاره چې کوم قاعده ده نو هغه د دې قایمة الزاویه مثلث په بنا نه ده جوړه شوې بلکې هغه د کروي مثلث په هغې بیس باندې جوړه کړې ده پوهېږي پې نو هغه د هغې قیدي اثبات اب بیا نه کوو او نه هغه زمونږ کار دی نه هغې ته حاجت شته خو چې د هغې کروي مثلث په بنیاد کومه قاعده جوړه کړې ده او رایستلې ده نو هغه قاعده یادول او د هغې په مدد سره بیا څه کول هغه اوقات خپل رایستل خو د ټولو اوقاتو دپاره بنیاد نصف النهار دی نو چې د نصف النهار هغه قاعده تا ته څه وي معلومه وي نه پوهېږي ټیک شوله ها نو مثلث لراشه مثلث هر هغه شکل چې مشتمل وي په دریو ضلعو په دریو زاویو پوه شوې اوس دا مثلث به حل کې د ده د حل لپاره دوه قسمه طریقې دي یو طریقه چې ده نو هغه قاعده د فیثاغورس ده قاعده د چا ده د فیثاغورس د دې قاعدې د فیثاغورس سره فقط د ده د اضلاعو نه چې په اضلاعو کې دوه معلومي او یوه نامعلوم وي نه به معلومیږي بس درې ضلعې دي پکې که نه نو په دریو ضلعو کې چې تا ته دوه معلومي او یو پکې صحیح نو هغه یوه نامعلومه پې معلومیږي بس پوهېږي پې بل طریقه چې ده نو ټوټل څیزونه خو شپږ دي په مثلث کې په دې بلې طریقې سره په دې شپږو واړو کې چې درې تا ته معلوم وي نو باقي درې په دغې بلې طریقه باندې معلوم وي او دا بله طریقه چې ده نو دا طریقه د نسبت ده دا طریقه ده څه ده د نسبت ده زمونږ سره درې نسبتونه دي څو نسبتونه دي درې ټیک ده دا دریو نسبتونو په مدد سره به د مثلث د دې شپږو څیزونو کې چې فقط درې مونږ ته معلوم وو نو باقي درې پې څه کولی شو معلومولی شو پوهېږي پې او دا به زمونږ راځي بیا د نصف النهار وقت چې معلومو یا هغه سایه اصلي چې معلومو
فیع الزوال چې ورته وایي که نه فقه کتابونو کې نو هغه فیع الزوال دپاره به دا زمونږ په کار راځي ټیک ده هغې کې دا درې څیزونه موږ ته ښه په اسانه باندې معلومېدلی شي دا ځمکه ده ټیک شوله په دې ځمکه باندې تا دلته مثال 1 میټر لخته دې راواغسته او هغه دلته ښخه کړه پوه شوله نو دا دغه ځای نه نور لګېدو داسې سوری راتلو د دې لختې که نه نو اوس وګوره 1 2 3 یو مثلث یې جوړ نه کو یو مثلث جوړ شو که نه نو دا خو ما ته معلوم دی چې څه شی دی 1 میټر لخته ده دا زاویه راته معلومه ده ځکه قیمت الزاویه مثلث د انداره څو ده 90 ده پوه شوې په دې کې چې دا رڼا دي چې پرېوته دلته یې سوری جوړو که نه نو دلته هم یو زاویه جوړېږي که نه دا زاویه چې ده دا مونږ ته دې چې یو زاویه جوړېږي هغه راته معلومه ده نو د هغې د وجې نه دا یې هم معلومولی شو 3 څیزونه معلوم شو یو دا د 90 درجې زاویه ده یو دا بازو دی او یو دلته چې کومه زاویه جوړېږي هغه ده دا 3 موږ ته معلومې دي اوس د عین نصف النهار په وخت کې فیع الزوال به د 1 میټر لختې څومره وي دا ته اوس معلومولی شي که نه ځکه په دغې قاعده په دغې طریقه چې مې ورته ووي چې 3 نسبته دي نو په هغې کې شرط دا دی چې 3 څیزونه تا ته معلوم وي چې 3 ته څه معلوم وي نو هغه باقي 3 ته معلومولی شي نو دا زاویه هم معلومه ده دا بازو معلوم دی دا زاویه هم معلومه ده نو دلته چې کوم سوری پرېوځي هغه به سایه اصلي وي که نه فیع الزوال وي هغه ته به معلومولی شي نه پوهېږي ټیک شوله لکه مثال په طور باندې دا ځمکه ده دلته تا یو میټر لخته دې خښه کړې ده د دې ځای نه په دې باندې نور پرېوځي د نور دا شغله داسې راځي که نه دلته دا سوری جوړېږي که نه دا د عین نصف النهار په وخت کې دې سوري ته سایه اصلي نه وي یا ورته فیع الزوال وي که نه لکه د مازدیګر ټایم چې دی زموږ د امام صاحب په نسبت باندې مثلین جمع فیع الزوال صاحبین وایي چې نه یو مثل او څه شی فیع الزوال نو چې سوری کله مثلین او فیع الزوال جمع مثلین ته ورسي نو مازدیګر وخت شروع شي صاحبین وایي چې نه فیع الزوال سره چې یو مثل ته ورسي نو د مازدیګر وخت څه شي شروع شي نو فیع الزوال دې معلوم کو اوس دا 1 میټر لخته وه که نه د دې نه بعد 1 میټر نو چې دا نور دومره لاندې لاړ شي چې هغه سوری د دې لختې دې ځای له راځي نو مازدیګر وخت شو نه پوهېږي سرون پې خلاصېږي ټیک شوله اوس په دې مثلث چې دا زمونږ سره جوړ شو دا زمونږ هغه 1 میټر لخته وه دا د 90 درجې زاویه ده او دا زاویه مونږ ته معلومېدلی شي داسې دا زاویه مونږ ته معلومه ده پوه شوې نو د دې رأسي زاویه دا ده که نه نو چې دا معلومه ده نو دا معلومه نه شوه ځکه رأسي زاویه یو بل صحیح برابر وي نه پوهېږي نو دا معلومه شوه نو وګوره د دې 3 نسبتونو دپاره چې کوم شرط و چې کم از کم تا ته څو څیزونه معلومي 3 نو 3 معلوم دي که نه یو دا معلوم دی یو دا معلوم دی یو دا نو دا باقي اوس دا سایه اصلي ده دا به موږ معلومولی شو که نه دا به معلومولی شو دا به معلومولی شو پوهېږي به په دې سره نصف النهار سایه اصلي معلومول او چې سایه اصلي دي معلومه کړه د هغې نه بعد وقت نصف النهار بیا معلومول چې کله د وقت نصف النهار معلوم کو بیا به دا نور وختونه معلومې د سهار طرف وختونه یا د ماسپښین نه بعد وختونه او دا د زوال نه بعد چې دا څومره اوقات دي که مازدیګر دی که ماښام دی که ماسخوتن دی نو د دې سره به بیا وروستو دا وقت نصف النهار جمع کوو دا به ورسره څه کوو جمع کوو
او د زوال د نصف النهار نه مخکې چې اوقات دي که هغه د اشراق دی که د طلوع افتاب دی که د فجر صادق دی نو دغه ټول به د نصف النهار نه منفي کوو د نصف النهار نه بعد اوقات به ټول د نصف النهار سره جمع کوو او هغه مخکې به دې څه کوو هغه به دې منفي کوو نو چې دې جمع کړل او دا نور دې منفي کړل فکس اوقات به در سره راوځي په حسابي طریقه باندې په دې باندې پوه شوئ ټیک شو اوس د دې مثلث په مدد سره چې موږ نصف النهار معلومو نو پکار ده چې مخکې موږ مثلث کې مشق وکړو د حل کو د څه کو حل کو مختلف څیزونه د کې تا ته معلوم وي او هغه نامعلوم په د سره معلوم کې نو چې څوره د دې مشق وکړو مثلث تا ته یاد شو د دې په مدد سره ته په هر ځای کې په هر وخت کې بیا نصف النهار وقت معلومولی شي سایه اصلي معلومولی شي او وقت نصف النهار هم معلومولی شي پوهېږي بې نو اوس راشه یو قاعده مې درته وویې چې په مثلث کې چې دا درې ضلعې کومې دي نو چې په دې کې دوه تا ته معلوم وي نو دا یوه تا ته د فیثاغورس په قاعدې سره معلومېدلی شي پوهېږي دغه د فیثاغورس دا قاعده چې ده دا زمونږ د نسبتونو مونږ د هغې نه مستغني کړي یو ټیک شوله نو دا زمونږ په فلکیاتو کې په کار راځي نه دغه رنګې زمونږ په میراثو کې زمونږ په کار نه راځي خو د دې مثلث سره خو یو ریلیټډ څیز دی که نه نو زده کول یې ښه دي پوه شوې بې هغه به داسې کېږي ګوره مثلا دا یو مثلث دی دا مونږ فرض کو دې ته ویلی کېږي قاعده دې ته څه ویلی کېږي قاعده او ده ته څه ویلی کېږي عمود ستنې ته وایي دا ولاړه ده مې که نه او دې ته څه ویلی کېږي وتر دې ته څه ویلی کېږي وتر په دې کې دوه تا ته معلوم وي که هر دوه وي نو هغه دریم بې څه کولی شي معلومولی شي په قاعدې د فیثاغورس سره قاعده د فیثاغورس چې ده هغه دا ده سی مربع برابر اے سکویر جمع بی سکویر دا د انسی د پاسه د مختلف څیزونو د پاسه چې دا دو وي دی ته سکویر وي څه ورته وي یا ورته زموږ په عربۍ اردو دی کې ورته مربع وایو څه ورته وایو مربع د دې مطلب دی که نه چې دغې څیز له چې د کوم څیز د پاسه دا دو دی نو دغې شي له هم په دقې شي کې ضرب ورکړه نو سی ضربې سی که دا سی ضربې سی نه لیکي نو سی سکویر ولیکه دا یو شی دی نه پوهېږي اوس ته ووایه 5 سکویر د دې څه جواب راځي 25 لکه 5 پنځې 25 پوه شوې که نه یو بل قسمه څیز دی هغې ته جزر وایي څه ورته وایي جزر په انګریزۍ کې ورته روټ وایي ټیک شوله دا جزر چې په کوم نښه یې دا ده دا چې د کوم شی د کوم انسۍ د پاسه راغلی نو د دې مطلب دا دی چې داسې انسه راواخله چې هغې له په هغې خپل نفس کې ضرب ورکړي نو دا ترې راځي نو چې تا ته څوک وایي چې هلکه د 25 جزر دا څه شی راځي ده به ته وایي چې 5 لکه 5 داسې شی دی چې په ده په نفس کې دله ضرب ورکړي نو 25 ترې راشي که نه ښه دا د دې جزر نه وباسه دا 16 نو څه به شي چې جزر نه وباسي 4 دا 4 او دا 16 جزر دا دواړه برابر دي لکه د جزر مقصد دا دی چې دی دا زما د لاندې چې کومه انسه ده نو یو داسې انسه بل وګوره چې هغې له د هغې په نفس کې ضرب ورکړي او دا ترې نه راشي نو هغه بل شی نه دی مګر 4 دی که نه دا خو دواړه اسانې دي ځکه چې هغه انسه بغیر د کسر نه ده
بلا کسره ده او بعضې داسې چې پای کې کسرونه راځي دا بټې پکې راځي یا اشارې پکې راځي پوه شوې پې نو د هغې لپاره به بیا داسې طریقه کې چې د هغې لپاره د جزر خپله یو طریقه هم شته او دویم دا چې په دې کیلکولیټر کې ښه ښکلي په اسانه باندې کېږي راکتو ده داسې په دې کې طریقه دا ده په دې کې ګورئ د دلته خدای پاک پکې دا بټن پیدا کړی دی د جزر ښه شته پکې که نه د چا سره یې او ته وګورئ نو چې ته اوس د دې سولې جزر معلومې نو اول به د جزر دا بټن دباو کی پوه شوه بیا به ولیکې 16 ټیک شو بیا به مساوي بټن 4 ته هغه دی راغی پوهېږې بې بل د 25 جزر تر وباسې نو جزر بټن دی دباو کو بیا دې څه ولیکو 25 بیا مساوي هغه 5 ته راغی ټیک شوله د بل یو انسه ته ووایه ها 64 8 خو به جو 8 راشي که نه داسې انسه چې کسرونه اشارې پکې راځي لکه مثال په طور 65 ووایو د 65 جزر معلوم کا دا خو موږ داسې انسان نه موږ چې هغې له د هغې په نفس کې ضرب ورکو شته دی خو په بټو کې وي یا په اشاریو کې وي که نه هغه معلومول ګران نو هغې لپاره دقه طریقه ده جزر 65 مساوي د دې نه راغی 8.02 دغه دی نو جزر 65 انډر روټ دا برابر دی د 8.02 نه پوهېږي ټیک شوله دقې له د دې په نفس کې ضرب ورکه جدا هغې نه بیا 65 راشي په دې باندې پوه شوئ کله کله د انسې د پاسه یې لیکلی 3 لکه مثال 5 3 دې 3 ته دې ته کیوب وي بیا 2 چې بیا هغې ته سکویر وي او دې 3 ته څه وي کیوب وي د دې 3 مطلب دا یي چې دې شي له 2 پیرې په خپل نفس کې ضرب ورکه نو دې 5 له د یو پیره په 5 کې او بیا ورله په 5 کې 5 5 25 او 25 5 125 نو گویا کہ 5 کیوب دا برابر دے دا 125 په دې ډرامه باندې پوه شوئ اوس راځو خپلې قاعدې لخوا په دې مثلث کې چې مثلا تا ته فیثاغورس دا قاعده ایجاد کړې ده ابروز مویلو فیثاغورس په باره کې یو دا راځي چې دا تناسخ الارواح د دې عقیدې حامل سړی تناسخ الارواح اواګون نظریه ورته وایي او دا د هندوانو دا نظریه ده چې دوی وایي چې یو سړی مړ شي نو بیا بل جنم اوه ته جنمونه یادوي که نه نو جنت او دوزخ شته خو د هر چا جنت او دوزخ را روان جنم دی نو که دلته د سړیتوب کارونه کړي نو په اعلی شکل ته به اعلی بدن ته به بیا ستا دا روح وردن نشي دا د مرګ نه بعد او که خراب اعمال دې کړو جو بیا به خراب سیسته به وردن نشي چې د څه خوی دی نو هغې رنګې څیزونو ته به دا روح وردن نشي بیا پوهېږي پې زمونږ استاد مونږ ته په دې کې یو قصه کوله وی یو هندو او د هغه پلار چې و نو د سپو سره یې ډېر زیات شوق و نو څه وخت بعد دغه پلار یې مړ شو وایي خو بیا اوس یې دغه شي دا هندو چې و نو دی به خپل دفتر مفتر ته تلو راتلو افسر و جو یو ورځ تلو یو سپی به په لار کې و ده ته به ډېره لکۍ واله او ډېر نږدې کېدو به ورته 2-3 ورځې شوي دي چې بیا د نیولی دی کور ته یې راوستی دی یاره زما د پلار مړه دی د هغه د سپو سره ډېر غټ شوق و
او دې ما ته ډېره لکۍ زما خیال دی چې زما د پلار هغه روح سپي ته ورننوتی دی ځکه هغې خو د دغې جنمونو قایلی دا اواګون نظریه تناسخ الارواح شرع قاید کې مشته په دې معین الفلسفه کې لږ مختصره ده د هغې به بیا ډېر خاطر مدارت به یې کوه یو ورځ د دفتر نه راغی سپی کور وونه چېرته یو ګوټ ته به پروت و د خپلې ښځې نه یې تپوس وکړو دادا څه شو پوه شوې بې نو هغې ورته ویې دادا دې وي نن بار ته وتی وې مور یې د لم راوستې هغه چېرته بار تللی و ځان سره یې سپی راوستې وه پوهېږې بې که نه د دې هندو مذهب چې دی هندوان چې دي دوی دا یو بنیادي عقیده او نظریه ده هغې ته نظریه د تناسخ الارواح وایي تناسخ الارواح هغې وایي چې ښه اعمال دې کړي وو ښه کردار دی او ښکلی په دنیا کې د ژوند نو بیا به ستا دا روح ښه څیز ته وردن نه شي دا ستا لپاره جنت دی که بد عمله وي نو بد څیز ته به وردن نه شي نو دغه ستا لپاره دوزخ دی داسې وایي پوهېږې مې دا فیثاغورس چې و په ده باندې یو دا الزام دی چې دیم د تناسخ الارواح عقیدې حامل سړی والله اعلم پوهېږې مې او دویم د ده په باره کې داسې تاریخ دی چې نه دا هندو نه و د تناسخ الارواح عقیدې حامل نه و بلکې دا څه و سوچه مسلمان سړی و او دا د هغې معدن نبوت د سلیمان علیه السلام شاګرد و او ده چې دا څومره علوم زده کړي دي نو دا ټول د سلیمان علیه السلام برکات و د هغه تعلیم و هغه نه زده کړي دي پوهېږې پې به هر حال که هر څنګه و خو ډېرې اوچتې اوچتې قاعدې ایجاد کړي دي لکه یو دا قاعده چې دا مشهوره ده په قاعدې ده فیثاغورس سره او دا تر اوسه پورې زموږ ټول د ریاضۍ د دې په کتابونو کې هغه شته دی او یقیني طور پې د مثلث چې دوه ضلعې تا ته معلوم وي نو هغه درېیمه راته پې څه کېږي معلومېږي نه پوهېږي پوه شوې پې هغه داسې اوس به پې یو مثلث به پې معلوم کړو مثلا زموږ سره دا قاعده چې ده دا څومره ده دې له به نومونه داسې کېدي دا سی شو ټیک شوله دا اے او دا څه شی بی پوه شو اوس په دې کې تا ته کم یو معلوم دی کم دوه پکې معلوم دي اے معلوم دی چې دا برابر دی د څه شي مثلا دا 5 سینټي میټر دی ٹھیک شولا بل پکې کم معلوم دی سی پکې معلوم دی چې دا څو دی دا مثال 7 سینټي میټر دی پوه شولا دا بی پکې نامعلوم دی خدای به دې خبرې چې دا څو ٹھیک شو اوس یو پکې دا مثال لږ ګران د دې نه لږ اسان مثال پکې دغه دا سی پکې موږ ته نامعلوم دی دا څه شی دی او دا بی راته معلوم دی چې مثلا دا 4 دی پوه شوله اوس راشه دغه قاعده پې ولګوه سی سکویر اے سکویر جمع بی سکویر نو دا سی خو موږ ته معلوم نه دی که نه اے راته معلوم دی چې څه دی نو 5 سکویر جمع بی څه شی دی 4 سکویر سی سکویر برابر 5 سکویر معنا څه ده 5 5 25 جمع 4 4 16 نو سی سکویر برابر شو د 25 او 16 ولې مړه 41 ٹھیک شو اوس مونږ خو سی معلومو دلته خو دا سی سکویر دی که نه د دې طریقه دا ده چې د مساوي نه یو خوا
ته کوم شی هم کمې یا سیوا کې نو بل خو هم هغه شی کم که یا سیوا که نو څه فرق پرې وځي نه نه پوهېږي ټیک شوله پنځه طلبا دي هغې پنځو طلباو له ته 10 روټۍ ورکې نو څو به وله ورکې نو ښه انصاف دې وکړو که نه څه کمې بیشې خو رانغې که نه اوس که بالفرض 15 روټۍ دي او هغې 15 له دغه 15 روټۍ ورکې نو څو به ورکې یوه نو هغه شان چې څنګه هغه 10 2 ورکړې وي نو دقه رنګې او کوم انصاف دې کړی نو چې 15 دې وله یو ورکړه نو هغه انصاف دې وکړو که ونه کړو ټیک ده 10 روټۍ دې وله 2 ورکړې او ورسره دې ورسره 10 روپۍ هم ورکړې خو 15 ورله دې 10 روپۍ هم ورکړې نو څه فرق پرې وځي ستا په تقسیم کې څه کمې بیشې راغې هېڅ نه یو پې هم نه خفه کېږي پوه شوې پې نو د مساوي نه چې یو خوا یو شی بل خوا بل شی سیوا کې یا کم کې نو څه فرق پرې وځي نه یک یو شی وي ټیک ده نو داسې به وکړو دا سکویر ختمولو دپاره به یو جوګاړ وجنګو هغه جوګاړ دا دی چې دواړه طرف ته به جزر سیوا کړو دواړه طرف ته به څه سیوا کړو نو څه فرق نه پرې باسي که نه ټیک شوله او دا یاد ساته چې په کوم سیز د پاسه سکویر وي او جزر پې وي نو دا جزر او دا سکویر د یو بل سره کټ کا ساده سیز برته په وجود کې راشي پوه شوله د سکویر مطلب خو دا و چې دا شی ډبل که نه او د جزر مطلب دا و چې هغه شی روباسه چې دا یې ډبل کېږي چې هغه ته 2 ځایه کې نو چې هغه له د هغه په نفس کې ضرب ورکړي نو دا ته جوړېږي نو گویا کې دا سکویر او دا جزر بالکل د یو بل هغه مخالف هغه متضاد اپوزیټ دي د یو بل هغه مخالف د یو بل سره کټ کېږي بیا دا جزر او دا سکویر مو د یو بل سره څه کړل نو حاصل څه شی شو سی دقه سی زموږ مقصود دی که نه اوس دا 41 د جزر نه وباسه ټیک شوله نو دی چې د جزر نه وباسي نو د دې طریقه مې راته څه ووي جزر 41 مساوي د دې نه راغی چې اشاریه 4 0.3 خو 4 نو معلومه دا شو چې سی زموږ سره څه شی دی 4 دی پیثاغورس استاد په قاعده سره معلوم شو کنه اوس مثال په تور ته دا نه دی معلوم دا بی د ته نه دی معلوم اخره ته معلوم دی پوهېږي پې اوس د دې دپاره طریقه جوړه کا هغه داسې سی درته معلوم دی چې سی څه شی دی 6.4 سکویر مساوي ا درته معلوم دی څه شی دی 5 سکویر جمع بی نامعلوم دی بی سکویر نه پوهېږي پې پوه شوې راشه 6.4 سکویر چې دی نو دا چې 6.4 له موږ په 6.4 کې ضرب ورکړو نو د سکویر نه به وځي که نه نو څه به دې په وجود کې راشي 41 دې جوړېږي بیا څه دې جوړېږي 41 ټیک ده لکه اوس نو وکړو که نه که نه وي نو تاسو بیا ځان له هم کوئ دقه به دې جوړېږي 41 5 سکویر مطلب څه دی نو 5 چې په 5 کې ضرب ورکړي څه دې راشي 25 جمع بی سکویر نامعلوم اوس خبر آسانی کی که نه ګوره اوس راشه دا بی دلته په کوم حالت کې دی مخکې چې جمع ده که نه نو چې دې خوا راوړو نو منفي بی سکویر به دې جوړېږي نو 41 منفي بی سکویر برابر دی د 25 داسې نه شو پوه به نه شوې پوه شوې به ښه راشه
دا ډو دی خورار دی ځای کې موږ ګراني وکړه دغه مکو بي په دغه ځای باندې پرې دا 25 دی خورا واړه نو 41 منفي 25 مساوي 20 سکویر وشو په ځای یوازې پرې دا نه پوهېږي به 41 نه چې 25 لري کې څه راشي 16 مساوي 20 سکویر اوس زموږ مقصود څه شی دی بي دی او دلته څه شی دی نو داسې به وکړو په دواړو باندې به جذر ولګو دا 20 سکویر چې جذر نه وباسي نو څه به دې راشي 2 به د جذر سره ختم شي صرف بي به دې راشي او 16 چې د جذر نه وباسي نه به څه راشي 4 نو معلومه دا شوه چې که A 5 وي C 6.4 وي نو B به څه وي 4 اکا دې نه دی که نه پوهېږي پې بالفرض دا تا ته معلوم دی چې 6.4 دی دا معلوم دی چې 4 دی خو دا یار درته معلوم نه دی چې دی به صحیح A درته معلوم نه دی ٹھیک ده نو دې دپاره هم دقه قاعده کېده وه قاعده د فیثاغورس قاعده یا کلیه فیسا ٹھیک شولا په دقه سره معلومېږي دا به اوس څنګه معلومو سی سکویر سی د څه برابر دی سکویر اے مونږ ته نامعلوم دی که نه بی څه شی دی 4 سکویر 6.4 سکویر دې نه څه راځي 41 اے سکویر نامعلوم دی 4 4 16 دا اے یوازې پاتې که الوی بیا ښکار کا ټیک ده نو دا 16 چې د دې خوا راواړو نو 41 منفي اے سکویر دې نه څه راغی 25 اے سکویر جذر په دواړو ولګوه نو اے شو د دې سره کټ شو 5 ٹھیک شو نو معلومه دا شوه که سی 6.4 وي بي 4 وي نو اے به خامخا 5 وي اے به څه وي 5 وي په قاعدې د فیثاغورس سره موږ د مثلث په دریو اضلاعو کې چې دوه معلوم وي نو هغه درېیمه بې څه کولی شو معلومولی شو په دې باندې پوه شو ټیک شوله دا بیا مختلف څیزونو هغه لمبایي وغیره چې معلوموي نو په هغې کې هم په کار راځي ټیک ده لکه مثال په طور وایي چې دا علاقه چې ده یا دا غر چې دی دا دومره دنګ دی دا دې داسې نه کوي چې مثال د غره سر ته وخیږي او پیته راکته کړي او لاندې بل کس وویني چې دوره دوره پوټه شوه دا په دې قواعدو باندې معلومه شي پوهېږي پې ستا نه په دې ټایم کې نور څومره دنګ دی سپوږمۍ څومره چوته ده بل ستوری بل شی ټیک شوله مثال ته هم دا ونه څومره دنګه ده ټیک ده نو دا پیته کوي نه ٹھیک شوله خو په دې قواعدو سره یې معلوم وي بعضې څیزونه معلوم وي او بعضې نامعلوم وي نو د هغې معلوماتو نه هغه مجهولات اخذ کړي هغې نه یې رامعلوم تحصیل المجهولات من المعلومات تسهیل المجهولات التصوریه من المعلومات التصوریه تسهیل المجهولات التصدیقیه من معلومات التصدیقیه ٹھیک شوله په تصور کې بیا په تصوراتو کې ورته قول شارح یا معرف وي او په تصدیقاتو کې ورته قیاس وي نه پوهېږي پې پوه شوې پې دا قاعده د فیثاغورس د دې تعلق د زاویو سره نه دی بلکې فقط د څه سره دی اضلاعو سره دی چې دوه اضلاع ته معلوم وي نو هغه درېیمه ضلع پې ته معلومولی شي ٹھیک ده او دا بیا د ریاضۍ په ابتدایي کتابونو کې غالبا اووم اتم نهم دې ټولو کې شته دی
بل سیس چې د درې نسبتونه دي ټیک ده په دې دریو نسبتونو په ذریعه سره د مثلث په دې شپږو واړو څیزونو کې چې تا ته درې معلوم وي نو باقي درې به ته معلومولی شي ټیک شوله داسې وکړئ که نه یو 5 منټ هغې ته دمه وکړئ ښه ټیک ده